اجر وی روزی ته سترګي وی حاجی صاحب چې حج کړی وی ډېر ور باندې پنه شوی چې زه حاجی یم خدای د قرآن عظیم شان تلاوت تلا نظر نه کوي چې دا هم زما عمل نامه کې و ذخیره ده او په یو یو حرف د صحیح حدیث په مقتضا باندې د تلسلس نیکۍ لیکلی کېږي او لا بیا دا چې که چا تورات ته کتلو یا انجیل او زبور شریف ته کتل نو ساجر خونو لیکن قرآن عظیم شان که یو امتی آغا ناظره نئی لستلی او باز یامیانوی چی قرآن کریم بانی نپوئیگی پا ناظره هم نو لسی زن دی چی داغی پا کتو کی آجر دے دا بیت اللہ شریف تا آسی گورا تا تب آجر ملاویگی مور و پلار تا آسی گورا تا تب آجر ملاویگی دا خکل عقیدی علماء تا آسی گورا تا تب آجر ملاویگی و قرآن عظیم شان کلو کا آسی ورسا گورا هم تا تب پی آجر ملاویگی دا خصوصیت دا قرآن کریم دے گورے دا نا تورات کی دا کمال و نا انجیل کی و نا زبور شریف کی و چی آغلتا یاد پا تلاوت باندی یاد تاتا پا تشکتو باندی دو مراجرون میلوش معزز قرآن عظیم شان دا اسمان نا دیتا مختلف نزولونا دا چیو نزول دا دی کلام شریف دا کلام نفسی من عند الله تعالى الى اللوح المحفوظ دا الہ العالمین پخپل قدرت کامل سر بغیر دا توسط دا فرشتو دا کلام شریف پا لوح محفوظ کی محفوظ کریشا نو دا پس شکل محفوظ کریشا چی دا انسان عقل التنور درک نکی دا عوام مجلس کی با خبری لاسوشی اگر که قاضی بیزاوی پا کی سڑیر خبری کری خو دا علماء و عقلم حیرانی گی چی دا قرآن کریم دا الہ العالمین کلام دے دا حغن لوح محفوظ تا سنگ نقل چی انسان عقل التکار نکی چی دا نقل الہ پس شکل شوی دے بیا دا لوح محفوظ نا دا لیلت القدر بہترین شپے باندے انا انزلناہ فی لیلت القدر من قرآن کریم نازل کا پا لیلت القدر کی نو دا انزلنا انزال دفع واحد باندے دا لوح محفوظنا اول اسمان بیت العزت تراوڑلش بیا بیت العزتنا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا طرف باندے دا ٹولو کلامونو سردار دا تمام فرشتو دا سردار پواسطہ دا تمام پیغمبرانو پا سردار باندے پا مختلف ٹیمونو کی نازل شا در اشکالو کی او چکل اول محبوب تدا ملاویدہ نو جبرائیل علیہ السلام راغی رسول اللہ مبارک با غار حرا شریف کی با مکس کو زان سر بیدڑی رشپو خرچویوڑا او حغل تبدی مبارک چلو ناس بو پدی غار کی امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام پدی غار کے ناس تا چکڑیوا دا صرف لحصول المعجزات دی دا پارا چی ماتا خرستلو ازیمواری دا زما دا دیشان و بعثت و نبوت نبسوک انکار کئی زمان بیو سخت معجزہ غواری او خارق العادہ کرامت دا اولیاء او خارق العادہ معجزہ دا انبیاء علیہم السلام دا پا گوخنشنی کی زیادی وی ویدا غار کے ناستے لحصول المعجزات کا ولی جماعت معجزی حاصلی شی چی دا انکار پا ٹیم کی سوک سا قسم معجزہ غواری و دا تقدیر خلاف نوی چی آغاز افکار اکڑش جبرائیل علیہ السلام راغی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اقرأ اللولا رسول اللہ مبارک فرمائی ما ورطوائل چی ما انا بقارئ زفو قاری نہیں
لستون کې نه يم پړو والا نه يم دانه لستل او نه لیکل د نبی علیہ السلام په شان کې کمال او زمونږ استاد په شان کې دا عیب دی مونږ کې چې څوک لیکل نشي کولای دا عیب او نبی علیہ السلام چې لیکل نشو کولای دا کمالو کاغه چرته عام لیکلو والا انسان وي بیا به خلکو ویلي چې قران کریم به ځان نه لیکلی کاغه یو عام شاعر انسان وي خلکو به ویلي دا به ځان نه جوړ کړي نو تعجب خبره دا چې یو څوک بالکل لیکل ملکنه لري هغه دا دومره عظیم کتاب په دې سینه کې څنګه ځای کوي دا ځان ته وی اعجاز د قران شریف یو سړی و هغه به دا ژبه کې لوکونه تو ژبه به یې بندېده بعض انسان داسې تک تک اوازونه کوي یو خیر سړی عالم ورته راغی ورته وایي چې یاره ښه سړی خو تا کې دوه عیبونه دي وی څه وی یو عیب در کې دا دی چې دا ژبه دې نښلي تنتڼۍ شانې او یو دویم عیب هم در کې دا دی چې دا شاعر نه یي شعر نشي ویلی نو هغه ورته وایي دا ژبه مې چې تنتړۍ ده راخو زما خالق داسې کړې ده ولې اعتراض کې او دا چې زه شاعر نه یم نو نبی علیہ السلام هم شاعر نه و نو هغه عالم ورته وایي چې ما خو وی چې دوه عیبه در کې دي خو یو دریم عیب هم در کې پیدا شو وی څه وی غټ جاهل وی څنګه وی دا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شاعر نه و دا دغه کمالو کاغه شاعر وای نو خلکو به ویل کلام شریف ځان نه جوړ کړي او داغه نه سوا چې د چا شعر نه یاد نو دا نقصان دی کمال دار چې باید شعر د چا یاد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمای ما انا بقارئ ذو قارئ نیم فرمای فغتنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای جبرائیل علیہ السلام ځان تراجح کړم او زور را کراتا بیا خوشی کرم بیا راتو فرمائل اولولا ماو فرمائل مانا بی قارئن قاری نیم بیا فغتن الثانیہ دویم کرتی راجح کرم زور راک بیا خوشی کرم فرمائی اولولا محبوب فرمائی ما ورطا او فرمائل زقاری نیم فغتن الثالثہ دریم کرتی زور راکا خدا دریم زلی ډیر زیات زور را کراکا د صوفیو په حالاتو اعتراض مکوئ مشایخ د طریقت کله مرید ته بسینه کې ګوته ږدي کله چې ستړي وشي ورسره کوي یا مخخه کوي په دې غیږ کې به زور ورکوي ورته بعضې ناپوهه وایي دا دا کوم ځینه ثابت دا جبرائیل علیہ السلام چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته درې کرتې زور ورکوي نو دا هم څوک نشي ویلی چې دې سره هسې انډیوالي وه او څه مزاح یې کو دا د زور ځای و چې دلته د یو بل ته زورونه ورکول نو دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم استعداد اسم غټو خو د دې سره نورم کولو شي او دا اقرأ باسم ربک الذی خلق هغه آیتونه نازل او دا هر آیت پچې نازلې ده نو د دې سره به فرشتې را روانې وي دا بزمکه تراته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پس بیا دا سنستړی کو چې یو ځای معلومو د کوه تور پشان چې موسی علیہ السلام ته ویلی ول تراشا سلویخ شپې دیر شپې به هلته چلی روژه به بیا به تا ته تورات درکولی کېږي نه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به په خپله کوټه کې و قرآن کریم به هلته راغی که مکه معظمه کې و هلته به راغی که مدینه منوره کې و هلته به راغی که تبوک کې به و هلته به راغی چېرته به چې محبوب و کلام شریف به هغه ځای ته ور روان و بیا قرآن عظیم شان بیا د دې دا زده کړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څومره همت کړی تاسو ښه لیکل لوستل هم کولی شئ او بیا هم چې دا کوم قاریان د استاد نه څه یادوي قرآن کریم مخې ته پروت وي څومره پې ستړی کېږي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره لیکل نه و پړ والا انسان نو چې هغه داسې لوستل به کول دام نه و او جبرائیل علیہ السلام براغه لک ټیم د پاره د سینه چې بدل ته پروت ورته بس مدینه منوره کې عربغه او بس کله کله بداسي وشو چې یو صورت به مکمل نازل شي کله بداسي وشو سورو کوګانې به نازل شي کله به یو آیت دو آیت نازل شو
جبرائیل علیہ السلام براغی و دا محبوب دوڑن دی بے فقط تلاوتو کا دا نبی علیہ السلام سمر قوی حافظوا چه دا جبرائیل علیہ السلام دا خلین فقط تلاوت او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیا غزد کریو بیا وی پا حافظا مبارک دا وی بیاز دو خو غم بور سراو دیر زیاد غم داو چی دیر روی بوج دا مبارک پا گو باندی کتا قرآن کریم دا یو حافظ نیاد کی کپاگی غلط شی زخو فلانی قاری سر بیا دورو کم کدا زور پزے میں زیر یاد کری بیا بی صحیح کم سمر غلطیان حافظانو سرائی پا دور کی بیا صحیح کئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خو که غلطی شوی دا رسالت او دا نبوت پا منصب کی بس عمر نقصان راغلیو نو آغا سر دیر روی بوج و غم بدا دی خبریو چه جبرائیل علیہ السلام بسنگ تلاوت کو نو مبارک بدا یادولو پا زیبانی دم ور سر زر زر را شنڈی مبارک خوزولی چه زمام یاد شی غلط نشم بیا پا کی رازی مواری پاتی نشی آیت ورطرہ دی لا تحرک به لسانک لتعجل به یا رسول اللہ زبان دے مخوزوا پدی تلاوت پٹیم چکل جبرائیل علیہ السلام تا تلاوت کئی تا شنڈی مخوزوا لتعجل به دیر پارا چتر دی پا حفظ و ذکر کی جلتی کے مکودا سے ان علینا جمعه و قرآن وعدی ورسر اکڑا دا دی جمع کول او دا دی زم او یا دا دی لستل ربی کریم وعدہ کئی دا پا زمون پا زیمہ باندی مون بدا کو فَإِذَا قَرَأْنَا چمونگی دا جبرائیل علیہ السلام پا واسطہ اولو تاسطہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ اے مقروعاتا بید جبرائیل علیہ السلام دا مقروعات و اتباع کوا دا دی آیت دا نزول نباد نبی علیہ السلام با بے مبارک غوگی خیو چکل باغ تلاوت خلاص کنو بے برد مبارک غطول صورت چکم دے یاد شیو معززو دا اسی اور احمدی کی لغور و سوچو کہ چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پدی سینہ کے سنگز دکا چی نور سر حافظتا نور سر یو بل معلم شتا بس یو قاری تلاوت کی یو دیز دکا یو بے شاگردان تخائی و پدغ دور کی سمر صحابہ کرامو کے حافظان یو استاذ چی شاگرتا زد نبی علیہ السلام خود نبوت منصب و یو قوی حافظا دا چی دے مبارک دا تمامی دنیا دا دغی زمانی دا بادشاہانو مقابل راخستی و جہاد او دا آغی سر سر نوی خلق با ایمان مشرف کی دل لسکا لوڑن دی بصحابو ایمان روڑی و آغی با دین دا دیری برخی نخبرو پا دی وقت با دا یمن نخلق رال ایمان بی روڑا آغی سر با رسول اللہ مبارک بیا دا غمانزہ دا سر نشورو اکڑا منز بی ورد ورطا دا روجی احکامات بی ٹیم پٹیم خودل پا سخت لحجمنا سمر پا نرم لحجا و سمر پا خکولی لحجا باندی چه سپینگیری صحابہ کرام تی حکایت کئی او چکل دا نبی علیہ السلام ناما اخلی پر روایت دا حدیثو کی دستر گنا اخ کی زی او بیا با حدیث رستو شاگرتا بیانی او مخ کے فرمائی چه واللہ العظیم چه زب پیدا شوئے ما دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غنی بہترین اخلاق والا معلم نرے قتلے اول حدیث کے دال فاز ہوئی بیا دا آغین بعد واقعہ بیانی چه زدا سی مسئلی تا پوس میں حکوماتے پدغ لحجبانی جواب راکو دا طول لاغ مبارک سنو استعدا منگم علمائیو سخیل دے چه زدور حدیث درس کوما او دا شوری صلاة او دا خلاصی طالب را تراشی درس بکوتا یو امیر تراشی رمان دلک دا منظر وخایا نو خبس یو طالب تب اسپارو چا تب اسپارو دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا سینہ دا استعداد دا مبارک سمر لوی سینہ الہ ورکڑیوا چه روستو دور کی بیو ڈالا برالا واغی سر مبارک دا طول و رستے رکلو دا دین ضروری تعلیمات بی ورکول قرآن عظیم شان پیسے نوی چاپخانی نوی کاغذون نو دا کجرو پپانو بانے صحابہ کرامو لکلیو دا اوخان بی علال کڑیو دا پختای نا پختای دا اڈو کے پیڑو بی کنا دا دی اڈو کی باندی بی لکل کڑیو پدی شکل قرآن شریفونا چا بسینہ کی یو صورت دوزد کڑیو چا دیر چا لگ چا با پایو کاغذ پیدا کڑیو پاغی بی لکلیو چا با پاڑو کو باندی لکلیو چا با چکم دے دا کجرو پا پانو لکلیو مختلف سیزونا چا با پسرمنو باندی لکلیو چی کور کی سبای پیدا کڑیو وسوس بای کیدا یو سو صورتونا یو سو ایتونا بای جمع کڑیو بیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ چرالا
نو دلتا یو سړی پیدا شه مسیلمه کذاب چې د پیغمبرۍ دعوی وکړه چې زه پیغمبر یم. د مبارک په باندې غزوه شروع کړه. غزوه یمامه مشهوره غزا ده. نو دا په دغه غزا کې 4 ورځې جهاد شوی و. غالبا 650 د قرآن کریم حافظان صحابه په یوه ورځ باندې په شهادت باندې ورسېدل. څه تابعین څه صحابه. عمر فاروق رضی الله عنه راغی او صدیق اکبر رضی الله عنه ته عرض کړي چې نن ورځ دا جنگ ګرم شو د قرآن کریم په حافظانو باندې 650 حافظان شهیدان شو. اسینه چې ټول حافظان شهیدان کیږي او د قرآن کریم رانا ضایع نشي ورک نشي. داسې وکړه چې هر چا سره صورتونه وي او چا سره لږ چا سره ډېر دا راغونډ که او راجمع یې کړه. صدیق اکبر رضی الله عنه د بار بار مطالبې نه بعد خلک راغونډ کړل او ترتیب باندې صورتونه هغه جمع شو. دا اوس چې تاسو قرآن کریم ګورئ همدا قرآن کریم صدیق اکبر سے په زمانه کې جمع شه خو صرف ترتیب د صورتونو پکې نه و. داسې نه و چې اوږد صورت مخکې او لنډ صورت وروستو. داسې نه و بلکې ګډوډ صورتونه یا چې د اسمان نه څنګه نازل و په هغه ترتیب باندې دا ولیکل شو. هغه مبارک دنیا نه لاړه. صدیق دا عمر فاروق صاحب ته پاتې شو. هغه مبارک چې دنیا نه لاړه امهات المؤمنین کې بی حفصه رضی الله عنها کړه دا نسخه پرته وه. وخت تېرېدو سره ژبه کې فرق راځي، قرتونو کې فرق راځي. عربان دنیا کې خواره شول، پلاران او مشران شهیدان او وفات شول، او نوجوانان په ایران کې وخت تیر کا، په عراق کې تیر کا، په روم کې تیر کا. د هغوی په ژبو کې فرق راغی. ضرور چې سړی د باندې نه خاري ته راشي ژبه یې خرابېږي بدلېږي. چې بیا سړی د بل چا په ملک کې وخت تیر کړي نو ژبه کې فرق راځي. د دوی په دې عربي لهجو کې فرقونه پیدا شول. حتی کې چې بعضو به تلاوت کوم نو داسې څه بل شان تلاوتونه به کېدل. نو بیا د عراق څخه خلک رالل او عثمان ذوالنورین رضی الله عنه ته یې سوال وکړه چې ته د جهاد په باب کې ځای په ځای غزوات لیږې، خو لیکن د هغې نه ضرور خبره دا ده چې تاسو د قرآن کریم غم وکئ چې دا لهجې غلطې شوي دي او دا راغونډ کئ. هغه مبارک بیا بی حفصه رضی الله عنها سره چې کوم قرآن کریم زوړ پروت و یو هغه یې راوړه او حافظان د ورته کېنول وی دې ته ترتیب ورکئ. وی اول د ټولو کې فاتحه شریفه راوړئ ځکه دا د ټول قرآن کریم اجمال دی را مخکې کوي. بیا چې کوم صورتونه ډېر اوږده دي هغه راوړئ، هغې ته سبع الطوال ویلی شي. دا اوږده صورتونه دا یې مخکې کړل. بیا ورپسې تاسو مین راوړئ، چا کې چې 200 آیتونه راوړي هغه ورپسې شو. بیا مثاني شو او بیا چې کوم دی مفصلات شو. هغه مفصلاتو کې بیا طوال المفصل چې د سورة حجرات نه شروع شول تر سورة اعلی پورې، اوساط المفصل چې د هغې ځای نه شروع شو تر لم یکن الذی پورې، او بیا قصار المفصل چې کوم لنډ صورتونه دي هغه اخر ته راوړل. دا ترتیب ورته عثمان ذوالنورین صاحب ورکړ. بیا چاپخانه نه وه، کاتبان یې کېنول، 7 قرآن شریفونه ولیکلی شو. یو د مصر په اړه خو لیږلی شو، یو عراق ته ولیږلی شو، او یو چې کوم دی یمن ته ولیږلی شو، فارس ته ولیږلی شو، مدینې منورې کې دارالخلافه کې یو پاتې کړی شو. داسې قرآن شریفونه نه ول کړه ستاسو جماعتونو کې چې 500 او 50 سل پراته دي په ګردونو آلوده او ککړ. څوک یې د ګرد د سنډلو نشته دی چې ګرد ترې نه پاک کړي، بلکې په دارالخلافه کې تمام ایران کې به یو قرآن شریف، په تمام عراق کې یو قرآن شریف، په تمام سعودي عرب کې یو قرآن شریف. چاپخانې خو نه وي، هغې ته چا لاس هم وروړی نه شو، چا کتی قدرم نه شو، بلکې به یو غټه کمره کې پروت و او خلق به ملاقات ورځ به معلومه وه او خلق به راتلل لکه خلق چې د چا زیارت کوي یا د چا د زلفو زیارت کوي، د چا د تبرکاتو زیارت کوي، د تبرک په شکل داسې به راغی او راتېر به شه قرآن شریف به یې ولیده
په عراق کې د یو تابعی مناقب مې مطالعه کړل. هغه وایي چې ما باندې رب کریم ډېر احسانونه کړي دي. یو عظیم احسان ادا کړی دی چې په عراق کې کم مصحف پروت و، وی ما ته رب کریم د قرآن کریم ملاقات نصیب کړی دی، ما د هغې زیارت کړی دی. څومره قدرمنو چې یو کرت یې قرآن کریم په سترګو کتلی دی، هغه په خپل کتاب کې دا احسان کوي، ما باندې خالق غټ احسان کړی چې ما قرآن کریم په سترګو کتلی. معززو، دا دومره کمیاب، دا دومره قدرمنو. بیا زمونږ استادو د مشرانو په وخت کې قرآن کریم کم او قدرمن. علامه قرطبي رحمت الله علیه د قرآن کریم حرمتونه او احترامات او آداب ذکر کوي. یو احترام دا ذکر کوي چې من حرمتی دا قرآن کریم احترام دا دی چې قرآن کریم الله یصغر، دا به وړوکې چاپ کې نشي چاپ کولی. چا چې قرآن کریم وړوکې چاپ که وړوکې او دا یې را وړوکې که ویده د قرآن کریم بې عزتي کړې ده، دا ادب نه دی کړی. دا به دومره څومره چې غټ وي چې څوک یې لاس کې هم نشي اخیستی، دا د قرآن کریم احترام دی. نن په چاپخانو کې یوه کاپۍ چې هغه 200 پاڼې ولري، یقین وکئ تاسو هغه کاپۍ په 300 روپۍ نشئ اخیستی چې صحیح کاپۍ او صحیح کاغذ وي نشئ اخیستی. لیکن قرآن کریم 600 صفحات لري، په 10 روپۍ باندې و پیدا کېږي. دا چا د اغیارو لاسونه دي چې د مسلمانانو په منځ کې دا قرآن شریفونه سم ډېر شي او بس هر کور کور ته ورسېږي او په هر کور کې 50-50 پراته وي او په ګردونو ککړ وي او نه څوک پوخ ورکولی شي او نه څوک ترې ګرد شیندلی شي. مونږ خوشحاله یو چې مونږ ته جوماتونه جوړ کړو، مونږ ته قرآن شریفونه د عربو نه راولېږل دی، مونږ سره ښه کړي دي. نه نه، دا یې قرآن شریفونه ستا په ملک کې بې عزته کړل او داسې بې عزتۍ ته ورسېدل چې یقین وکئ د رب کریم په ذات باندې چې د ټي وي او د ټیپ احترام شته دی، خو د قرآن کریم احترام د مسلمان د سینې نه وتلی دی. مهاجرونو ته به داسې ووایم، دا مهاجر نور څه که نم لري، دا سان یو ټیپ ساتي. بیا د سان یو ټیپ د پاره ډېر یو ښایسته پوخ جوړوي، هغه پوخ کې بیا قسمه قسم زونډي لګوي که نه لګوي، یقین وکئ په هغې باندې د 1000 روپو نه زیاته خرچه کوي داسې. او د ده په کور کې قرآن شریف د پاره یو پوخ نه پیدا کېږي او شلېدلی په ګردونو ککړ، او هغه کور کې چې کومه بیبي ده هغه دومره لټه او ناراسته ده چې هغه کله خیرن شي نو انځلی هم نشي چې هغه لږ وینځي او احترام یې وکړي. او ستاسې د پاکستان خلک چې کله بیټکه اجره جوړوئ، بیا پر یو اجرو کې د ټي وي دپاره یو ډېره ښکلې انوارۍ تاسو جوړوئ که نه، کله ناکله په هغې 50,000 1,00,000 روپۍ خرچه په دې غټو بیټکونو کې کېږي. او بیا په دې اړخ چې وګورئ یو داسې زړه تختۍ ایښي، د هغې د پاسه یو قرآن شریف هم پروت وي. یاره چې کېدای شي چې 3-4 کاله چا راخستی هم نه وي، ګردونه پرې داسې انبار وي. په دې اړخ د ټي وي عزت ته وګوره او په دې اړخ قرآن کریم ته وګوره چې کوم حال کې پروت. معززو، دا زمونږ استاسې د کثرت د قرآن کریم د وجې نه په ډېرو مختلفو طریقو باندې دا د قرآن کریم مینه زمونږ د سینو نه روانه ده او دا ګیلمن برانځي. معززو، دا شکر دی چې بعضې صاحبانو سم بچو سره مینه کوي. تاسو پاکستان خلکو کې دا مینه زمونږ د افغانستان نه زیاته دا ده چې تاسو د ماشوم په ختم باندې پروګرام جوړوئ، د تاسو قدر کوئ د قرآن کریم، تاسو احترام کوئ. افغانې بچې د قرآن کریم په ختم باندې دیګ نه پخوي، دیگ نه پخوي. د پاکستان یو غریب سړی چې د ماشوم قرآن کریم خلاص کی د یو دیگ پخوي، د خپل غریبۍ موافق یو خیرات کوي. د نور څه نه دي کړي، د الہ العالمین د کتاب احترام یې کړی دی. چا چې دا احترام کړی الہ دی په دواړه جهانه باندې خوشحاله کړي. امین ووایي، د خالق د کتاب قدر کړی دی. معززو، قرآن عظیم الشان قدر وکړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عبدالله بن مسعود سے روایت دی، هغه مبارک به فرمایل وی 2 سیزونو ته ډېر متوجه اوسېږئ. یو حجونه زر وکئ، طوافونه زر وکئ. مخکې د دې نه چې یو ورځ به راشي چې بیت الله شریف به د حبشو یو 2 تور رنګي چې اوچې تورې پونډۍ به لري، کاڼې به یې راواخلي او بیت الله شریف به وران کي. بیا به داسې ځای نه وي چې تاسو طواف ترې نه وکئ. عبدالله بن مسعود صاحب فرمایي مخکې غم وکئ، طوافونه وکئ چې د طواف ځای به ورک شي. او دویمه خبره کوي چې لږ غور وکئ مخکې د دې نه چې یوه ورځ راځي چې قرآن کریم ګیلمن د رب کائنات حضور ته ځي او په ژړا درنه ځي، په ګیله درنه ځي.
مخکې د هغې نه د قرآن کریم قدر وکئ، حفظ وکئ، تلاوت وکئ، عمل وکئ، احترام وکئ. ګینې دا به درنه لاړ شي. چا ته تپوس وکړو ولې قرآن کریم به مونږ نه ځي؟ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایي یو ورځ به راشي چې خلک به راشي مسجد ته، قرآن کریم به ګوري، او چې قرآن کریم کولو کې د اول نه آخره پورې کاغذ به تش پروت وي، یو حرف د قرآن کریم به په قرآن کریم کې نه پاتې. خلق بچغی جوړی کی، فضا او یره بغړش چې قرآن کریم ګلمن تل دی. حافظان راټین کوي چې مونږ تلک تلاوت کی، وای چې حافظ راو غواړي او هغه نه تپوسو کې نو الحمد شریف بم د حافظ پسینه کې نه پاتې، اب هم ته نه تلی ټوله به یاد وتلی. علامہ قرطبی رحمه الله دا یو تفصیل سره پاسه یو پاڼه کې دا مسله ذکر کوي چې یو وخت کې قرآن کریم زی ګوره نه به حافظ ته یادي، نه به مولا ته یادي، نه به تاب ته یادي، نه به بل ته یادي. نو د قرآن کریم قدر دارې غلافونه ورکوئ، خسته خسته پوخونه ورکوئ او ښکلوئ، تقبیل کوئ او دا شانګردونه صفا کوي. بیبیانو په کور کې چې کوم د هغې غلافونه وینځئ. مساجدو کې چې کوم قرآن شریفونه پوخ نه لري، لس لس جوړې مونږ او تاسې کولی شو. ولې یو ګز کپړه څوک داسې دی چې هغه نشي اخیستی؟ د دې محلې چې څومره کسان یې، نو تاسو یو وعده ما سره دا وکئ چې تاسو به یو ګز کپړه سبا بل سبا واخلئ او دلته به ځان ته قرآن شریفونه وڅنډئ، صفا به یې کوئ، بیل به یې کوئ او هغه کپړه به راوړئ قرآن شریف ته به یې غلاف جوړ کړئ. کولی شئ داسې انشاءالله؟ خدا تاسو داسې انشاءالله نقلن مو وایئ، ښه تبرکنې ووایئ. انشاءالله دې دپاره نه وایئ چې وعدې نه پې ځان خلاص کئ. یو ګز کپړه باندې ستاسو 50 روپۍ به ځي او د ډېرو امسا د یو ګېډۍ. تاسو ډېر کسان یئ، څوک چې خپل جومات ته ځئ خپل جومات ته لاړ شئ، خو د قرآن کریم قدر وکړئ. ستاسو پکې ګټه ده او زمونږ پکې ګټه ده. قرآن کریم مونږ ته څه احتیاج لري او دا دومره غیرتي کتاب دی. ګورئ چې ورځ د قیامت کې کله ستا د خالق د وړاندې حضور شي او ودرېږي، دا ډېر سخت مقام دی. په دغه ټیم باندې دوه غیرتمن عبادتونه دي چې یو قرآن کریم دی، یو روژه ده. دا ډېر نوراني شکل کې به راشي او حدیث شریف کې راځي چې د رب کریم سره به د دې ملزم او د دې بنده د خوانه خصم او جګړه کوي. جګړه څه شی ده؟ لکه وکیل چې د جج سره خبرې کوي، ملزم بچ کوي او د جج سره مباحثه کوي. دا قرآن کریم به ستا په ځای باندې وکیل شي او د خالق د وړاندې به وایي چې دا خو د شپې چې کوم دی زما تلاوت کړی او په ولاړه باندې تهجدو کې به زه لوستمه. حدیث شریف کې راځي تر څو چې د ده شفاعت مقبول نه وي او دغه بنده په خالق باندې بخلی نه وي، تر هغې پورې به چپ کېږي نه. څومره غیرت! کم کتاب داسې غیرت تا سره کوي؟ د آسماني کتبو کې تورات، انجیل، زبور، د یو کتاب دا شرف نشته دی چې دا به هلته راځي دوی ته به بیا شفاعتونه کوي. دا قرآن کریم دی چې هغه دنیا کې دین په کار راځي او په قبر کې دې څومره په کار باندې راځي. حافظ د قرآن کریم چې قبر کې کېښودلی شي، حافظ د قرآن کریم خدای تعالی دې ځمکې ته امر کوي چې داسې یو سړی تا ته ستا خېټې ته درغی چې د هغه په خېټه کې زما کلام پروت دی، تکلیف ورنه کړي. دا ځمکه ورته جواب ورکوي چې الله د چا خېټه کې چې ستا کلام پروت دی زما په هغه وس نه رسېږي. ګوره د قرآن کریم د برکته پیغمبران خو ډېر لوی خلک دي. د پیغمبرانو تنه مبارکه په قبر کې نه خرابېږي، خاورې نه شي خوړی. صدیقین اولیاء هغوی ډېرې خوارۍ کړي دي، هغه هم چې کوم دی دا ځمکه نه خرابوي. شهیدان هم دا ځمکه نه خرابوي، خو شهادت څه آسان کار نه دی. د خپل ځان نه وینې ایستلې ده. دا د قرآن کریم حافظ نو څه چل کړی دی؟ د باندې خو دومره تکلیف هم نه دی راغلی، داسې ډېر لوړ مرتبت سړی هم نه دی او دا هم چې په قبر کې کېښودلی شي نه خرابېږي. ګورې عالم په قبر کې خرابېږي، که د صدیقینو اولیاو نه بیا به نه خرابېږي. او پیر صاحب که د صدیقینو اولیاو نه شو نه به خرابېږي، که د دغې صدیقینو نه نه دی به هم خرابېږي په قبر کې. او دا به نه وایې چې یاره یو مړی مې ولیدو د هغه نه بوی لاړ او وپړسېد، نو دا به ګینې لوی بدبخت دی. دا غلط فکر دی. ګورې د انسان نه بوی تلل رستو د مرګ نه دا د جهنم او د شقاوت علامه نه ده. البته که یو سړی چاویشتې وپړسېدو بوی وکړه نو دا د دې دلیل نه دی چې دا بدبخته دی. د دې دلیل کېدی شي چې شهید نه دی. که دا شهید وی نه به وی خراب شوی. چې خراب شه بوی وکړه نو بدبخته ورته مه وایه، تا ته څه پته
پتہ چې خدای تعالی بخلی دا طبعا خدای تعالی عادت پرې باندې جاری دی عادت الہ العالمین بعضی کارونه د خپل عادت موافق کوي هغه دا پیشو سره خدای تعالی حسابي سکی چې په شریعت خو مکلف نه ده کړه دا پیشو چې مړه شي بوی کوي کنه کوي خر بوی کوي کنه کوي هسي کوي کنه کوي وای کوي هر شی چې سالري مرشي پرېګ دا غوخه بوی کوي کنه کوي عادت د باری تعالی په دې جاری دی چې غوخه چې چا کې ژوندو دا روح ته نه لاړو نه به پرسیږي هغه به بوی کوي دا عادت وشي او سړی مړ شو بوی ونه کړ خدای تعالی د خپل عادت خلاف وکړ او کله چې د عادت خلاف خالق کې نو دا راغی سړی معجزه یې کرامت صدیقین اولیاء چې نه خرابېږي دی بعد الوفات کرامت دی شهید چې نه خرابېږي دی بعد الوفات کرامت دی حافظ چې نه خرابېږي دی بعد الوفات کرامت دی او دا شان صدیقین اولیاء چې نه خرابېږي دی کرامت دی انبیاء علیهم السلام چې نه خرابېږي دا بعد الوفات دا غي معجزې دي کله نا کله خالق په ډېر عجیب شی باندې یو څوک بخیخه د امام شبلی رحمت الله علیه حالات مطالعه کول د اولیاء او مناقب چې ګورم خوان کوي امام شبلی رحمت الله علیه چې وفات شنه د یو مرید په خوب کې دا تاریخ ابن عساکر دا واقعا ذکر کوي د یو مرید په خوب کې ولیدا امام شبلی رحمت الله علیه نه په خوب کې تپوس کوي ویتا سره خالق سره معامله وکړه امام شبلی رحمت الله علیه ورته خوب کې د خپل مرید ته قصه کوي تاریخ ابن عساکر ذکر کوي وی چې کله زه وفات شوم زما پیشی رب ذوالجلال ته وشوه چې وشوه وی ما باندې اول امر داسې وشو چې یا ابا بکرین د زوی بکر نومیږي مکنه دی په ابو بکر باندې یا ابا بکر سو تپوسونه درنه کوم خفه کېږه ما بخلی مې بخشش درته شوی دی دا دې دپاره وایي چې په اولیاو خو غم نه وي هسې نه چې د تپوس په ټیم دی غمجن نه شي چې دا ما سره کې نسادي شروع شو وی تپوس درنه کوم خو غم مه کوه بخشش مې درته کړی دی تپوس درنه دا کوم ای ابا بکر رحمت الله علیک چې دا تا ته ما بخښنه ولې کړې ده په دې پوهېږي امام شبلی وایي دې مرید ته خوب کې قصه کوي ما عرض وکړه چې یا الله ما تا ته ډېر عبادتونه کړي وو په عبادت پرې بخلی فقال لا وی رب کریم راته وفرمیل چې په دغه عبادتونو مې نه بخلی ما عرض وکړه یا الله باخلاصی فی عبودیتک کله به مې چې ستا عبادت کو ما کې ریا نه وړې په اخلاص مې کو باغې به دې بخلی قال لا وی رب کریم وفرمیل په دې مې نه بخلی قال بکثرت صلاتی من میں ډیر کړه دی قال لا فمن میں نه بخل قال بصومی روزی میں نیولی قال لا قال بحجی قال لا دا اعمال دا بنا اسلامی ټول ذکر کړی دی وی به می عرض وکړ چې الله بیا نور ما ته پته نشته زما سترګې دی عبادت ته وی تاسو فرمایي چې زمو پس شي بخله ما ته پته نشته ویراته یو فرمایل په داسې عبادت مې بخلې چې تا ته یاد الله یو ورځ په عراق کې روان وي سخته یخني وه د ډېر یخنۍ د لاسه یو زوړ دیوال و هغې کې یو سوری و د پیشو یو بچی و په دې سوري کې پټېده د یخنۍ د لاسه او ستا پوستین په غاړه و عربۍ کې فرو ورته وایي ستا پوستین په غاړه و تا چې دا د پیشو بچی ولیده چې زما پوستین په غاړه دی او دا خو د یخني کېږي دا دې راوچت کړو دې پوستین کې دې ځان سره ګرم که وی ما پاک ټیم عزم وکړه چې تا په مخلوق رحم کړی دی یا ابا بکر زه به په تا رحم کوم چې کله ما ته مخامخ شي بیا هغه د پیشو باندې دې رحم کړی پاک مې بخلی معزز الہ العالمین چې بخي مو هغه سره د بخښنې ډېرې بانې دي ډېرې بانې دي دې منځونو ته ګورې پته مانه شئ دې حجونو ته دې روژو ته چې حسابي شروع شوه که نه زمونږ عبادات د ریا نه خالي نه دي او ان الله لا یغفر ان یشرک به خالق دا نه بخي چې هغه سره شریک ونیولی شي او الریا شرک خفي ریا شرک خفي دی دا چې عبادت کی ریا رااله دا خالق نه بخي بالکل ته خو دې مونځ ته پته مای چې ما به پې بخي دې مونځ کې دې ریا کړې ده واپسه دې لا جرم کړی دی ته لا پته مای چې زما به پې خلاصي
حسن بصری رحمت الله علیه فرمایل واستغفارنا يحتاج الى الاستغفار وی چې مونږ کله وایو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه وی دې ته ډاډو غره نه شي دا استغفار چې دی وی دا د لابل جرم کړی دی د دې د ډیلیټ د پاره بل استغفار وایا بیا غزه چې توبه دی ویسته چې ګناه بنو کوم او ګنټه بعد دې په لګي خدای تعالی سره دروغ وی دا خو دې جرم وکړ وی زمونږ د استغفار چې دا یو بل استغفار غواړي چې دا ډیلیټ کی راته دا مو ګناه کړی دی معززو یو طرف ته ډیر غټ خطراتو کې واقع خو بل طرف ته زمونږ خالق رحم ګورې ډیر زیات دی او د رحمت للعالمین امتیان یو کنه دا هم مونږ تاسو خدای تعالی ته ګران یو چې دې امت کې راوستي یو کنه خو پیژندلی یو چې دا ډیر لټان دي ډیر لټان دي کدا د رحمت للعالمین امتیان نه کوم نو مشکل ده کدا جنت را نه وګوري د دې امت کې راوستو د دې امت ګټه سره تا زکات په نور کې چې ورکه 100 روپۍ ورکه سلوي ختمه کړه بني اسرائیل به 100 ورکه ولا سلورما هغه به 100 روپۍ ورکړه تاسو مور کړه سلوي ختمه تا سلوي ختمه روپۍ ورکړي دا هغه 100 روپۍ ورکړي تا په سلو کې 2.5 روپۍ ورکړي اجر د 100 ده 25 یو پلس اجر ملاويږي ګان اجر د 100 شو د 25 په سلو کې 100 جوړيږي سلورما جوړيږي ګان بنی اسرائیل 25 روپۍ پسلو کی ورکی 25 اجر ملاویگی تو 2.5 روپۍ ورکی 25 اجر ملاویگی بنی اسرائیل 50 منزونه کئی دا 50 اجر ملاویگی تو 15 منزونه کئی دا 50 اجر ملاوی معززو دا تا یو خواخوی در باندې احسان په مونږ تاسو کړی چې دې بهترین امت کې راوستیو خو بل خو پیژندلیو چې دا لټان دي کدا بل امت کې راولم دا چرته جنت حاصلولی شي د دې بهترین امت کې الحمدلله راغلیو د رحمت للعالمین شفاعت ته مسترګي او د خدای تعالی د رحم ته مسترګي دا چې دې امت کې راوستو دام په مونږ رب کریم مهربان دی ګورې دې ته سترګې او نظر وساتئ تاسو کمونږ نه بخلې کنه نو مونږ به وختي چرته په عادیانو کې راوستیو په سمودیانو کې به راوستیو یا جوجو ماجوجو کې به راوستیو بل شکل کې به پیدا کړیو چې انسانانه پیدا کړو دا دومره انبیاء علیهم السلام تیر او زموږ دنیا ته راتللي دي اخري زمانه ته او بیا دې دور کې کړو د نبی علیہ السلام اول د امت اخر د امت دی امت کې کم شرافت دی امت په اخر وخت کې داسې خلک را روان دي چې په لسې دین کې نه باندې عملونه کې په یو عملو کې زما د امید دی چې رب کریم به بخشش ورته دې د فتنو زمانہ کې تصوی چې دا موږ څخه نه دي شوي چې پیدا کړي نه د خالق ډېر د عدل نظام دی هغه موږ پیژندلیو دغه ټیم کې موږ مناسب خالق په دې پوهېده چې دغه ټیم پیدا کول د دې پکار دی او دا لږ لږ عبادتونه کوي خو په هغه لږ لږ به موږ تاسو ته ډېر اجر ملاویږي او د قرآن عظیم شان متعلق مې خبرې وکړې چې د دې احترام کوئ کورونو کې وسنډئ ښه هسې چې نن ماخوستن کور ته لاړئ که نه بس تاسو وګورئ ضرور بس تاسو کور کې قرآن شریف باندې ګرد پروت وي استاسو د پاکستان بیبیانې تکړه دي دی لږ لږ تلاوت کوي مهاجر بیبیانې ډېرې لټې دي هغې تلاوت چې کم نه کمزوري نو دا لږ وسنډئ چپې کوي د خالق د خاطر د محمد مصطفی د خاطر د قرآن کریم د خاطر او زه درته سوال کوم چې چپې کوي چپوئ به انشاءالله کور ته چلا دا به ښکل کوي ښه او به یې څنډئ او به یې چې الله بهترین کلام در رالیږلی دی ما ته زه پرې ډېر خوشحال یم او بل به ورته بیا یو ګز نیم کپړه واخلئ ښایسته غلاف به ورته ورکئ او نن داسې حد ته خبره ورسېده چې بادشاه صاحب مبارک به تاسې ته اعلانونه کړي وي په څمکنو کې اته لس ورځې وړاندې خبره ده د وهابیانو یو مفتی د عبدالله بن عباس مدرسه ده زه ورغلم هغه مدرسې ته اوس پولیسو تالا چولې ده او د هغه مفتی چې کوم دی ګل زمان په نوم باندې دی هغه قرآن شریفونه شاګردانو ته ورکړي دي مدرسې ته مخامخ ډیران دی د ټول کلي یو لوی ډیران دی داسې وړوکی ډیران هم نه لکه د لارې ګای داسې نه دی داسې یو ډیران دی چې دوی اوس لاسګاډو کې خورې راوړي پیاچوي ما وی چې درې څلور ټرالۍ پې واړې نه پټېږي هغه ډېر غټ ډیران دی ګنې لږه ساحه باندې دوی اوس خاوره اچولې ده او شاګردانو ته قرآن شریف ورکړی دی چې دا ورشئ په دې ډیران کې وسوځوئ
وهابیان دې حد تر ورسېدل مونږ ته اطلاع رااله زه داسې شکی شان یم ما یې لکه چېرته عام اړخ کې به یې چېرته سوځولې وي نه په ډېران یې سوځولې دی ویډیو موجوده ده ما ویډیو راوړه ما نه ده راوړې صاحب راته وي ما یې زه دې لیدلی دی وي او مې راځه سره ځم ورسره روان شوم مازدیګر په ټایم چې لاړم مدرسې ته تاله پرته وه مخامخ ډېران پروت او بیا لاړم خالد وقار چمکني او دغه کسانو سره کېناستم د جمعیت علما مې نه و هغې سره کېناستو هغې په دې کار کې ودرېدلي وکیل یې نیولی ایس ایچ او ګرفتاري کړې ده مفتي جیل ته تللي وو مجسټریټ یې ضمانت خارج کړه په شیشن کې بیا د هغې باچا صاحب او د دې شاګردان هغه عدالت ته هم تللي وو هغلته هم د دې لپاره چې د ضمانت ونه شي خو 51 لاک روپۍ دې بېدینانو استعمال کړي او خپل مفتي د جیل نه راوایسته معززو دا داسې دور دی چې قرآن کریم ګوره ډېر په نازکو حالاتو کې دی او ډېر ګیلهمن دی ډېر خفه دی چې ټوله دنیا پرېږده او قرآن کریم په ډېران باندې سوځه دې حده پورې خبرې راورسېدې دا د عیسویانو پرچار دی موږ به خلکو ته وی چې دا مدارس د دوی چې دي دا عیسویان تربیه کوي خلکو به نه منله خیر دی تاسو به څو کاله بعد وګورئ چې دا قرآن شریف برای راست وګورئ چې په ډېران کې سوځول کېږي بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې دا وهابیان عیسویانو که نه وو دا د هغې د خوا نه تربیه شوي وو که نه وو د دې په ترجمو مه غولېږئ د دې په قرآن شریف او د دې په مدرسو مه غولېږئ او خپل بچي د احناف او د اهلسنه والجماع حقاني علماو سره وابسته کوئ او د خپل کلام احترام وکئ که ګیلهمن درنه لاړو بیا به کلام شریف نه وي خالق درګاه کې به بیا شکایتونه در باندې کېږي معزز څو خبرې اصلاحي مې ستاسې حضور کې عرض کړې خدای تعالی دې ستاسو د اخلاص دا ناست او جمعواري خپل درګاه یعنې کې قبول و منظوره کړي دا کوم ماشوم بچی چې د هغه نسیکه او ذبیحه په نوم د عقیقې سره شوې ده الهه دې هغه هم قبوله کړي او دغه ماشومه بچی چې د قرآن کریم ناظر لوستلي کړي دي خداوند کریم دې زبان په دې کلام شریف کې نور هم ځلانده او چلانده کړي او رب کریم دې په دغه کتاب باندې موږ او تاسو ټول عاملین جوړ کړي الهه دې د دې د احترام او قدر زموږ په سینو کې سیوا کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله